وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد وعجل. متمیان عزیز، دا آیا دیو جنال ولوستلا سو ډیره مشهوره آیا دی، بار بار علماء دی ذکر کوي او دا د قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى تفصیل دی، تفسیر هم دی، تشریح هم دی. دکی یوه نقطه دی اهل بیت مبارک غا بیان کوم. د خدای ډیر شکر گزار یو چې موږ ته توفیق راکړ چې د حسین غمی متنصیب کو. د کوم نورانی محفل دی، د ډیر قدرمان، ډیر عزتمان، دینا نور زیات عزت د دې محفل سوي. بار بار دویم دینا زیات به د دې محفل څه قدر او منزلت وي کوم محفل تا فرشتے رسی. یعنی اسمانوں کے اللہ تعالیٰ نا فرشتے اجازت خلی څنګه د حسین مجلس چې تاوی غزی تا نزول ہوگی. صرف تاسو موجود نه و دی محفل کی، د مبارک ځای کې، د نورانی ځای کې فرشتے موجود دي. حدیث بتا سو یاد وی، خو یو مشکل دا دی مکلام دورا محرمونه تیریږي، کوم متمونه کیږي، کوم موضوع باندې خبرې کیږي، غمو پویریږي. اوس کنده خبرې یو بل مقصد د پراوي دنیا حاصلولو د پراوي بیا دا فارمولې چا نه پوي راولي. انده واجه دی څه ممبر نه هر قسم خبره نالایق کسان څه د ممبر حل نوي غا خبرې کوي او غتمو واه واویو. نو څه دی ټول پاکستان د حالات. نو زه تاسو نه دا یو توقع لرم که تاسو چهرې ز قسم څه کې خواند وي، توجه وي، نو مدن تقریر خواند رکړي. که وړوړ کې چهرو د سترګې وغواړم ما تقریر لیول خپل په خپله راکوزېږي. نو دا محفل ما دا ذکر کړی او څه دې محفل ته فرښتې راځي. که تاسو یاد وي، چا به یاد وي هغه خبره محرم کې ویلي څنګه. اندا مشکل دی که زه اوس تسلسل سره لګیا شم تفسیر کوم څه فایده. څه دومره مزیداره خواندوره خبره تاسو کې په ویر وي چا. دا خو یونیورسټي دی د مولا حسین مقام کوم دی، دا یونیورسټي دی، صرف ژړا او فریاد نه دی. که سبا زندگی وي او بیا مرکز کې درته ویم څه حسین چوک دی، داسې وړه خبره نه دی. خو بیا هم درته وایم څه غوره ما تفسیر د کل اسألکم علیه اجرا باندې وکړو محرم کې، درود باندې مو خبرې وکړې. بیا درود کمزوری دی، کومې طریقې سره درود پکار دی غسې جواب شته. که زه ورته نارو والا تقریر وکړم شعرونه ویم خوند به ډېر کړي،
خو څه کله زه زده کوم نه د اهل بیتو فضیلت او د هغو کوم منزلت دی مناقبت دي هغه زده کوم نه نو زه بیا دې وجې نه خپل یارې څم نه همدا وجه دی چې مو علاقې کې بیا کله کله لانجا شي یا څه شي متم خانې کې به ځینې خبرې کوي ویلې څه ته پته نشته چې د متم خانې کې څوک موجود دي که اوس ته عالمی میډیا سویې یا د دنیا کوم طرف ته روانه دی هغه به تجزیه تحلیل کوم څو کسان به خوند ورته ورکړي اما زاړه دي زنانه دي هغو ته خو بیا خوند نه ورکړي ډېر خلک وایي چې هغه صاحب تکړه سړی و ډېر په سیاست هم پوهېده عالمي سیاست به هم پوهېده خو څه فایده نو هغه واقعه ما دا بیان کړې وه چې د تاسو د کوم قدر و منزلت ځان وپېژنه مولا علی علیه السلام نهج البلاغه کې څه وي چې هر یو سړي قیمت هغه دی چې کوم هنر هغه سره دی کوم شی به سړی پوهېږي هغه قیمت هغه مولانا صاحب خپل قیمت ذاکر خپل قیمت انده ځان نه پوهیو یو کاریګر دی هغه خپل قیمت دی ډاکټر هغه ځان ته یو قیمت دی ډاکټر په څو خرڅېږي په څوره پیسو باندې مولانا صاحب څوره پیسو حقدار دی پاسه مولانا صاحب تقریر کی کوزي خال تعالی چې دی ملاته په څوره پیسې ورکو انده څه دی کنه دی انده څه دکانداران وی اڅوي څنګه کله گا کوکسي سره نه وته پويږي چې دی ته څوره بیا وږي هر څه خپل بیا دی کوم مولا علي دی نه جوړ بلغه انجنیر دی خپل بیا دی وزیر اعظم دی خپل بیا دی خپل تنخواه دی تاسو قیمت خبرې دې پوره وګي تاسو کوم قیمت دی غاډي لوی قیمت دی الله تعالی ته فرشتي وي یا الله اجازه ته حسین مجلس برپا دی غته هغه فرشتي راشي د حسین مقام وو کله واپس سي مقام ختم شي اوس مریا شو خبره یو صلوات رسول علی محمد باندې صلی علی محمد وآل محمد خبر هم سره یاد راغله کله دا فرشتے اسمانوں کے سفر کوي نور ملائک څنګه کې او ډیوټي دي تاسو ورنه کوي تاسو چې تا نه راغللو څه ویلې تاسو تاسو نه ډېر خروق خوشبو یې ډېر ښایسته خوشبو تاسو نه راځي دا فرښتې ورته وي چې مو لاړو د حسین علیه السلام مجلس ته لاړو ته سوچو که ته څومره لوی قیمت دی عزاداره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا دا آیت کله نازل شو دا دغه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربى تفصیل کوم درته هغه موضوع به تفسیر دیر کوم ولې نن سبا ضرورت دی سوشل میډیا دی یو ملعون څه خبرې وکړي ټول پاکستان کې ممبر باندې ټولو حضراتو هغه موضوع جوړ کړ تاسو خبر یو علیون ولی الله باندې صدا دهشتګردي دی بلا فصل ویل دا دهشتګردي دی ټول علماو یعنی یو سپی دی یو ناجس انسان دی ویلې ځکه چې چوک اهل بیت او دیخنوي غڅ شي دی ناجس دی نصیبی وی ناجس وی غڅ ټیکا نه شي وړل لاس ته ملاو کلا سوینځه غم خدي ور سره نشي کولای یو نصیبی غدا اهل بیت او بباری کې صدا علیون ولی الله دهشتګردي دی مو ټول لګیا شو عزیز من مو دورا کمزوري شولو چې یو ناجس انسان غيو خبره وکي غا دشمن اهل بیت دشمن رسول دشمن خدا غيو خبره وکي غم موضوع جوړ ټول محرم تمونه غوي کو نا 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 اس کنا نا شیعه د سیواړه خل ندي شیعه چانه ډارېږي نه شیعه د چاوله خبرو باندې غنه موضوع نه جوړوي شیعه هغه دي چې پاکستانی جوړ کړ شیعه هغه دي چې دین بچ کړ شیعه هغه دي چې دغه امام ولایت اعلان سره دین کامل شو شیعه هغه دي چې نن هم یو کاس پرده غیب کې شته دی او آخري حکومت بدن د شیعه حکومت وي ان شاء الله مو ته ضرورت دی چې یو نجس وټاږي غوانه دغه موضوع جوړ کړو
1400 سال مخکې خال ټاغېدلی وو سال سالنو بې عذاب واقع نو سړي ویلو څه یا رسول الله ته کوم اعلان د ولایت وکړه که دا رښتیا وي ما باندې کاڼی نازل کړي کاڼی ورباندې نازل شو هغه زمانې کې کاڼی نازلي ده اوس زمانې کې د ورباندې ماټرو ګولې میزایل نازلېږي انشاءالله پرېږدی خو څه کله رسول ته وي څه ما اهل بیتو سمینه وکړو دې خلکو ته وویه بل څه نه غواړم اوس راشو تپوس وکړو موږ خو دین هم خبر شو چې اهل بیتو سمینه وکړو یا رسول الله یا ویو یا الله هغه اهل بیت څوک دي بس بیا دغه کې د اهل بیت څوک دي ایوه عالم والا یو شاعر دی ډېر خلک شعر یې ویلی غام درته ویم خدا آیات انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت څخه کله نازل شو چې دې سره تفسیر یې وکړم او نن ډېر خیر دی نه ستړی کوم خو سبا نه په ټایم باندې انشاءالله رسو حدیث کیسه تاسو ټول تلاوت کوو که نه کوو کوو ده که فایده یې څه دی فایده څه دی حدیث کیسه جار بیا و داسې دی لکه یو نوسټیکه سې جار که چا څه ذهن کې سوال وي غمته یو فایده یې څه دی حدیث کیسه یوه فایده یې دا دی څه چوک غمجان وي حدیث کیسه وایي غمي ختمېږي چوک حاجتمند وي حدیث کیسه وایي حاجت یې پوره کېږي که چا واده وي واده کې حدیث کیسه وایي د اهل بیتو حاضري وشي واده کې برکت اچول شي چا کور کې کوم قسم مشکلات وي څنګه حدیث کیسه ذکر وکړي هغه مشکلي خو موږ څه کله خوشحال وو بیا خو وادو کې ډېرې پیسې په ډمانو باندې خارو ګورېز به وي د اهل بیتو مو په ډمانو باندې خرابه کړو حدیث کیسه هغه کې څه شی دی هغه خو نور څه نشته خو اندوره خبره دی ورکې توجه دی که نشته جاشه اندوره خبره دی ورکې رسول الله راغی بیبي ورته چادر ورکړ ځان باندې واچول مختصره صرف ترجمه کړه ټوله حدیث کیسه نه تیرو دی پارا څه اهل بیت څوک دي یو سات بعد مولا علی راغی حسن مجتبی راغی تپوس کې بیبي ته څه موته خو ښایسته خوشبویي ارسي د رسول الله او چادر لاندې ماست حسن علیه السلام اجازات واخیستله حسین علیه السلام اجازات واخیستو نه چادر لاندې یو کس نوځي مولا علی راغلو بیبي کور کې د رسول الله خوشبویي دی د خوشبویي پورې خبره کوم د زیور وی او تا رسول الله چادر لاندې هغه څه لاړ بیبي م راغله بابا جان ماته اجازه ته زه چادر لینا وځم او لورې تم نه وځم کله فلم اکتملنا کله دا ټول جامع شو اداسې کې شعر د تیون کا خوان دیر کے بیا آواز ہوگا مولوی تک گیا رشتہ داری ثابت کر کر کے مولوی تک گیا رشتہ داری ثابت کر کر کے رسول کے یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے جبرائیل نے پوچھا عرش اللہ پہ یا اللہ من تحت الکسا کسالان دے چوک دی جبرائیل تا بوس وکا سوئلو اللہ تعالیٰ اے جبرائیل ہوم فاطمہ تھا و ابوہا و بالوہا و بنوہا اے جبرائیل اللہ داؤنوینو سا علی دے حسن دے حسین دے رسول دے اللہ ہوئنو غیر بی بی دے دا بی بی پلار دے دا بی بی میرا دے دا بی بی زمن دی اس مولوی بیائی سے وہ لگتے تھے یہ لگتے تھے او اللہ سے پوچھو اللہ کہہ رہا ہے وہ فاطمہ ہے اس کا باپ ہے اس کا شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں دین ویلی دی څه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة في القربى بیا خدای څه ویلو انما یرید الله جبرائیل ته ویرا جبرائیل نازل شو یا رسول الله اجازه ته او اجازه الله تعالی د سلام رسوي الله تعالی وی اے رسول الله د څوره اسمانونه دي څوره ځمکې دي
څوره دریابونه دي دا ما خلقت نه دی کړی سوا د تاسو 5 تن پاکو وجه انداسې دی که نه حدیث کې څه سوا د تاسو او بیا د الله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا الله تعالی دې یا اهل بیتو الله تعالی دا اراده کړی دي انما عربی کې حصر د پر یعنی بل څه اراده نه سوا د دین او بل چوکاو نه سوا د تاسو نه دا څه ټکیو ته سوچو الله تعالی دا اراده دی تاسو اهل بیت او دسه پاک کی لکه څنګه د پاکیاتو حق دی ځنې خالی ایا رسول الله نعوذ بالله د اهل بیت دینه مخکې څه بل څه نه د رست کې استعمال شوی د رست د موتا کومت یا زیدی د شونه نه دی جاش دا مقصد نه دی څه جامې دی وینځه او به صفاشي مقصد دا دی الله تعالی د گواہی ورکړي څه ادم نه ونه ساته ختم پورې رست یعنی هغه کاستوي چې رست څه شي دغه بت پرستی ته چوک څه بت پرستی کوي کوم شکل کې کوي کغه بت ځان ته جوړ کړی وي کغه د یو شخصیت مانی څنګه اسلامی شخصیت نه وي الهي شخصیت نه وي رس مطلب دا دی څه ادم نه ونسا تا ختم پورې څورا د رسول نکونه دي څورا نکونه دي سوال دی څورا نکونه دي ادم نه تا ختم پورې پیغمبران 1,40,000 پیغمبر نیکونه اجداد نیکه د رسول الله والا خیو صلوات رسول الله محمد لکه څه تقریر کې سوال راځي شپې ورځې کې څومره منځونه واجب دي نه واجب او سره سنتو 51 رکعت څومره یو د پاسه 50 دغه څه واجب دي 17 رکعت واجب 17 نه علاوه څه دي ادم نه ونساته ختم پورې د علی علیہ السلام نیکونه او د رسول الله نیکونه څوره دي کرونا کې خو نمبر خمیلو شو ټولو دا کنه آسان شو سوال 51 نیکونه دي د چا د رسول الله شجره نسب د کوم رسول الله دی د علی مرتضی دی د ازداکو ادم نه ونساته ختم پورې څورا نیکونه دي د اهل بیت او څورا دي یو د پاسا 50 هغه 17 بادشاہان دي څه شي دي بادشاہان د څه بادشاہان دي څنګه بت پرستی نه کړی 17 ورکه انبیاء دي نبیان څه دي نبیان 17 دونی 34 17 ورکه اوصیا دي د پیغمبرانو والا اوصیا څوره شولو مسله حل شوګه 51 رکعات مونږ شپه ورځو کې څه مو باندې یا مستحب دي یا واجب دي او د پیغمبر کوم نیکونه دي 17 بادشاہان 17 نبیان 17 اوصیا وصیت پیغمبر 51 نیکونو کې یو نیکام بت پرستی نه کړي ټول وحده لا شریک الله عبادت کوي ځکه د قرآن کې خداوند متعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا او مو د زیارت نامې کې څه ویو واشهد انکم فی اصلاب شامخه تاسو هغه یو اهل بیت او ارحامو کې اوچتو رحمونو کې راغلیو تاسو هغه یو سلم تو نجس کل جاهلیت بانجاسها تاسو هغه خلق یو ادم نه ونسه ختم پورې کوم نجاست جاهلیت
جاهلیت ته بت پرستی دی غتا سونه کړي ځکه جبرائیل ورته ویلو الله تعالی د سلام کوي سلام نه بعد دی اے پیغمبر سره د علی مرتضی ورمنه حسن او حسین دا اسکلا تاسو پاک پاکیات پاتې شوی او نجاست ته نسګیر دا مطلب دی چې پیغمبرانو د کوم نسل دی د خرابو نه دی شوی اندی وجه نه الله تعالی وی چې دیو ساتو کو مینا اندی وجه نه د دیو محفل کې کڅنګ هغه جبرائیل نازل شو د سجده کې نازل کی خوشبوئی اخیری خبره وکم ز صلوات ذکر مرکی وش او څوټه قیامت هم آیت الله یو مجتهد دی حسن قلوی نما دی حسن قلی قاف لام یہ غوی ما سره یو کس راناوته دفتر ته او دا کیسه دی پر کوم چې تاسو نن ورځ نه اهل بیتو د ذکر شروع کو ته کوم مقصد د محرم دی غتاستا ملوش راناوته یو کس ډېر نورانی دی چهره کې ډېر خوان دی چوک غواړو څه بغیر د پوډرو بغیر د میک اپ ځان خرو کو دا غو پر دا کیسه کوم وی ما توجه ورته وکړه مجتهد یې ډېر جذابیت دلکش دلفریب چهره یې رانزگیر شو چه نستو نور خالکم نستی کلا د غنم بارش لکه چوک مسالو تا پوس کی مجتهد نه چوک خمس حسابونه کوي مو خواصي خدای شکر دی خمس حساب نه کو نو کلا دین ام بارش دا ته هغه څنګه راغلی وی څه هغه سه مجتهد تویی دی پر غلې هم څه خمس حساب وکم خو دینه دوره خوشبوئی رسی دی کاسنا دا مجتهد بار بار زړه غواړي څه ورته وایي دا عطر چېته و دا کوم عطر تا لګولی دا چېته بیا زړه کې دا وایي د مجتهد ځکه زه عطرو تپوس وکړم بیا به وي څه کسه دا مانه عطر غواړي بیا د غلی شي تپوس وکړي خمس حساب یې وکړو کوم خمس یې وغی هغه صرف ته ورکړو بیا زړه کې مجتهد راغلو حسن قلی بزرګوار څه زه تپوس وکړم د خوشبوئی څه شي والا بیا هم دا زړه کې وسوسه ویلې څه مولانا صاحب چاته وایي چې دا شی څنګه دی خو خال وي څه غواړي د توجه مه دی دا شی د مانه غواړي انشاءالله خطره نشته دی مه ډارې اهل بیت و مجلس دی ځناور هم راسي هر قسم شی خو څه کله دروازې کې واته مجتهد زړه صابر نشي ورته یې اواز وکړه مومنه هېڅ لږ رستون شه خفه کېږي نه یې ورته تپوس درنه وکړم نه هغه صاحب ته ما مجتهد دي زه ته تقلید کوم دی چېناست دا ورته وویه دا کوم خوشبوئی تا لګولی دي نماز څه دی هغه ورته وایي هغه صاحب یو راز دی اوسه پورې م چاته نه دی بیلی خو ته مه مجتهد یې زه تا تقلید کوم په یو شرط درته ویم چې دا کوم عطر دی چې زه څوره پورې ژوندی وم چاته به حال توجه دی انشاءالله دا عطر نن شپې نه شروع کو تاسو چېناستو خاویه هغه صاحب ورته پوزه چاته نه ویم یې هغه صاحب یو شپې خوب کې م لیدو مو درې کسان یو رسول الله مخ ته چېناستو رسول الله دیدان مو ته نصیب شد څو کسان یو درې کسان رسول الله د مو ته وایي څه تاسو کې کوم یو کاس دی څه ما باندې ډېر صلواتونه وریستوي
ما زړه کې سوچ وکړ څه کېدای شي د بل کس مانه زیات وروستی غلی شو نور دوه کسان هم غلي دي بیا رسول الله تپوس وکړ ما به تاسو کې چوک د ډېر زیات صلواتونه وروسته مو بیا جواب یې نه کړ نو ما ته رسول الله اشاره وکړه چې دی راشه ټولو نه زیات ما به صلواتونه ده ته وروسته دا قل لا اسألكم عليه اجرا او انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت د دې خوشبوئی کسه ولې صلوات کوم ذکر دی دا د اهل بیتو اجر دی دا ماتام کوم دی دا اجر رسالت دی ځکه فرښتې دی نه خوشبوئی نن دی نه خوشبوئی کسه د حسین والا ما ته رسول الله ویلو تر نه صغیر راشه ټولو نه زیات ما به صلوات ته وروستی هغه سه ما عادت دی زر متي خو زه صلوات شپې وروستم زه کله زه نزګیر شوم رسول الله زه په شونډو باندې څاپ کوم دا د رسول الله والا خوشبوئی دی دا هر چا ته پته نه لګېږي هغو خلکو ته پته لګېږي چې څوک دی والا ذکر والا یو خو صلوات وروست دا اجر رسالت فایده وکړه 500 صلواتونه څومره ټایم لګېږي 15 منټ زر صلواتونه څومره ټایم لګېږي نیمه ګنټه 3 منټو کې سلوي شي فایده یې څومره ده چې کله یو مجتهد ته پته لګېږي دینه څومره ښایسته خوشبوئی سي څنګه عطر دنیا کې نشته بغیر د میک اپ او بغیر د صابونو هغه مؤمن ښایسته پټ کېدلو صلواتو وجه زه یو تپوس کوم مصاحبو ته ځم کوم حسین څه بار بار رسول الله په شونډو څپولو د یو ځلې څاپ کړی و مؤمن و هغه حسین څه حسین مني و انا من الحسین ځکه کومه اوریجنل خاوره د کاربلا وي هغه نه یو ښایسته خوشبوئی راځي همداسې دی حاجي صاحب که نه ما څخه شته ما د حاجي صاحب باندې ته خیلي وه سوګیدار صاحب ته هم خیلي وه اوریجنل خاوره د کاربلا نه دومره خوشبوئی سي ویلې څه هغه حسین بدن پورې ټچ شي ته څه کله حسین متام کې وې که آیت الله حسن زاده امولی عارف کامل نه حسن زاده اصفهانی حسن علی اصفهانی امام رضا علیہ السلام کې دفن دی ځان تیار کړ زړه واچوه کاربلا ته غنا چا تپوس وکړه آغا صاحب نکیر و منکر درڅه څه وکړو وی کله قبر کې نکیر و منکر راغللو د ما سار ته شو د ما خپو ته شو د ما خپې بوین کې د ما لاسونې بوین کو یوه بل ته د ویځه دینه د حسین خوشبوئی راځي دینه تپوس دا خوشبوئی قبر ته یوسو عزیزان د حسین والا نکیر و منکر هغه حسین څنګه بار بار په شونډو یې څاپ کړی و هغه حسین څه سینې باندې رسول الله ډېر څپولو هغه حسین څه لمن او په اوچته کې رسول الله زړه باندې وي څپولو ظالمان وایي کله چې موږ کربلا نه د حسین علیه السلام سر روان کړو کوفې وته ورمنې زهرا مو مجلس ته تشریف راوړه د تا د زوی حسین مجلس دی مو ډېر ګناهګار یو بیبي ډېر ګناهګار خو ته د حسین تابع ډېر ګران دی ما ته هم ته زمانې امام مو هر څومره ګناهګار یو خو د تاسو غلامان یو مو جون غوندې غلامانو کې قرار کو
موږ ته هغه زړه راکړو چې تاسو وله مینه ورکوي، هغه سترګې راکړو چې تاسو ورکول ما هغه ظالم د خانه کعبې پردې ته ولاړ دی، یی بار الهه ماته مغفرت وکړې، زه پوهېږم چې ماته معافي نه میلوي. بل سړي ورنه تپوس وکړه ظالمه داسې خبرې ویلې کې خانه کعبې څخه ظالم یې کله کربلا نه مو د حسین سار مرغلله روانه کړله کوفې وته ځان ته نقشه خپله جوړه کړو چې حسین سترګې مو حسیني شي. نو لیارې کې مو 50 کسان وو، شپه م راغلله، ما ملګریو شراب وڅښلو، ټول نشې کې پرېوتو، خوبې ولی شو. ما نشه نه وه کړې، زه ویښ وم، سترګې غړوم چې اسمان نه نور والا یوه ډولي راکوزه شوله. ولیدو کې یو صندوق دی، صندوقچه دی، سترګې غړم، نوراني شخصیت ډولې نه راکوز شولو، یوه طرف ته کېناستو. بیا د قسم چې جبرائیل نازل شولو، اوس دې سترګې خلاصې شوې، ګناهګار دی خو یو شی ښیي مو دپاره. جبرائیل نازل شو، هغه کوم صندوق و هغه یې خلاص که، د حسین مرغلله یې ورنه راوخلله. وی آدم علیه السلام ته یې ویل که آدم علیه السلام څاپ کو، حسین سترګې وژړېدلې. یو آواز وکړو یا حسین، زړه سره ویو یا حسین. نجف نه ورسه کربلا پورې 80 کیلومتر کې ټول یا حسین یا حسین غږونه دي. د ظالم یې بیا جبرائیل آدم علیه السلام نه سار راواخیسته، نوح علیه السلام ته یې ویل که غږ صاف کړو، ورباندې ژړا وکړله. بیا یې د سار مبارک ابراهیم ته ویل که، بیا موسی علیه السلام ته ویل که، خو زه کله د سار مبارک یې د رسول الله ته ویل که، رسول الله سینې پورې حسین ونیوله، د حسین وچې شونډې صاف کړلې. رسول الله ته د جبرائیل وی یا رسول الله ما ته آرډر شوی دی چې دا څومره ظالمان دي دا ووایم. رسول الله د ورته وی نه نه جبرائیل زه رحمت للعالمین یم، کله قیامت ورځ شي زه به د حسین وینو سه قیامت ورځې کې حاضرېږم. وی کله جبرائیل ته د وی څخه نور ما وایه، د 50 کسان دي انده ووایه. وی د 50 کسان د ظالم ما ملګري کومو دی ووالو، څه کله یې زه ویلو ما آواز وکړ یا رسول الله تا ته پناه وړم. رسول الله ما ته وویلو تا بیا خدای لعنت وکړه، ورک شه د ځای نه لرې شه. هغه ظالم بیله چوک و، هغه خولي ظالم و، هغه خولي ظالم بیله کور ته د حسین سار راوړلو. آزادارو ځوانانو د حسین هغه ښایسته سار رسول کوت کې و، د علي کوت کې و، د ورمنې زهرا کوت کې و. هغه ظالم چېرته چیخللو، هغه ځای کې چیخللو چې کوم ځای کې زنانه ټیکالې بغوې. د خولي یوه ښځه راووته، سترګې غړوي، شغلې د اسمان ته خېږي. څه کله یې ډاک نظیر سه ولیدلو، ورمنه زهرا ناسته دی کوت کې د حسین سار یغی، فریاد وکړه یا حسین. بس عزادارو په تزیه ډېره وشوله. ذاکران څو ټکي ماته هم وکړي. خو څه کله د کوفې بازار کې د حسین سار پاسه جلوه وکړله، اولیا بیبي کله د حسین سار ته سترګې وغړولې، ورته وي یا هلالا لمستتم کمالا. او اونګې خبر یې اونګې څه ته وي، اونګې هغه اونګې وي چې هر یو سړی ورته ولاړ وي اشارې کوي. ځکه ورمنې وویلو چې اونګې نیم مخې ایرو کې پټو، نیم مخې ووینو سرنګینو. بیا یې حسین ورسره خبرې نه کوي. اخر ورته بیبي څه وویلو، خیر دی وروره کمنه مروار وي، خیر دی وروره، خو وړه لور د وکسته ده د اوازونه کوي، هغه ته جواب وویل که یا خدا خبره وه د حسین په شونډو به د قرآن تلاوت شروع شولو. کله حسین تلاوت شروع که کوفې ښځو ولیدلو څه دا خو د علي زوی حسین دی. ټولو فریاد وکړه یا حسین. او غیرتمنو دا هم خیر دی، کاروان روان دی.
ایت الله سیبوی نمیدو تازه څو کاله کېږي وفات شوی دی. ډېر ورباندې د ورمنې اولیا بیبي ماتام ګران و. څه کاله هغه مخکې د اولیا بیبي نه ما واخیستلی نو هغه به وشه بیا ژړا نه قرارېدله. عالم ماتام کول څه کله یې دا ټکی وکړ دخلت زینب بنت علي علی ابن زیاد. کله مولانا صاحب وویلو که د علي سترمنه لور د ابن زیاد دربار ته ناوتله. آیت الله سیبوی ورته ویلو بس که هغه صاحب شیعو دپاره د یو ټکی ډېر دی چې دا ورمنه زینب چې د شرابي دربار وی کله ورمنه ناوتله. ورمنه د وینځو وروسته پټه شوله. خبر یو څه وویلو ابن زیاد من هذه المتنکره د متکبره غرور والا ورمنه چوک دی. چا ورته ویلو دا خو د علي لور زینب دی او غیرتمنو چې ته شرابي و چې ته د علي لور سره خبرې. شرابي ورته څه وویلو ورته ویې بیبي تا ولیدلو څه وروڼه د قتل شولو. خبر یې بیبي څه ویلو وما رأیتو الا جمیله. ابن زیاد که ته غواړې ما وژړی نه کربلا کې ما ټول ګلونه ولیدلو. وی څه کله دې سره هم بیبي بیبي خفه نه شوله. ویلې څه یزید دربار ده او د دې دربار کې خو ډېر فرق دی که ټول مؤمنان ناستي دی کې ټول کې شیعان ناستي ورکې. وی ابن زیاد وویلو څه منډې دغه راوالو چوک راوالو مختار راوالو. کله وی څه مختار یې جیل نه راوستلو دربار کې ودراولو. ابن زیاد ورته وی مختاره وی څه څه خبر یې څه حسین کوفې ته راغلی دی ته خبر نه یې. وی څه مختار ورته کو ملعونه چې ته د حسین څخه راشي او څخه راشي ته بیا کرسیې کې ناست وې. ورته د وینه لوی سترګې خو دربار کې وغړوه مختاره. څه کله مختار ټولو کرسیو باندې سترګې وغړولې حسین یې ونه لیدلو. ورته وی ملعونه درویغ ویلې وی. ورته وی څه نه درویغ د نه وي مختاره څه وکړو ملعون لاس کې یو ګل و عزدارو هغه ګل سې دسمال مجمع نه لرې کړلو. بیا یې هغه ګل سره د حسین ښایسته غاښونو باندې ګوزرونه شروع کړو. دښکې یو صحابي پراته ورته وي ملعونه ګل لرې کا ما رسول الله لیدلی و څه د غاښونه یې څاپولو. ما رسول الله لیدلی و د شونډې څاپولې. وی کله مختار سترګې وغړولې وړه ورمنې ولې دا درڼو چیرو کې دی. وی